الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو د رمضان المبارک میش د ډېر اوچته میش ته او د غټې مرتبې خاوند ده، د ډېر عظیمه میش ته. په دې میش کې د جنت دروازې کولاویږي او د جهنم دروازې د پکې بندیږي، شیطانان پکې تړلی کیږي. د دې میش روجو نیولو سره الله رب العالمین ټول ګناهونه معاف کوي او دا دونه اوچته میش ده چې د قرآن کریم نزول دا په دې میش کې شوی دی. په دې میش کې لیلة القدر هم راځي چې د 1000 میاشتو نه دا غوره ده. دارنګې په دې میش کې تراویح کیږي، اعتکاف پکې کیږي. دا د قرآن میش ده، د صدقو میش ده، د دعاګانو میش ده. نو غرض دا دی محترمو چې په دې لوی میشته کې، په دې عظیمې میشته کې سړی ورته د مخکې نه تیاری وکړي او دارنګې د ښه د زړه په خوشحالۍ سره په دې کې ښه کوشش وکړي په اعمالو کې. الله رب العالمین دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ د ټولو نه دا د رمضان میاشت دا قبول کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.